الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. دا یو ډېره اهمه مسله تاسې حضور ته وړاندې کوم چې ښځه قرباني خپله حلالولی سي که نسي حلالولی. یوه زنانه خپله قرباني ذبح کولی سي یا نیسي ذبح کولی. بهتر او افضله خبره دا ده چې ښځه د ځان زناور که چیرې پیپیږي او دا کار کړای سي خپله د حلال کې دا د دې ښځې اعتباره افضله خبره ده. صحیح البخاري دوم جلد کې عن ابن کعب ابن مالک عن ابیه ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلی الله تعالی علیه وسلم. د کعب زوی له کعب جي او کعب بن مالک له خپله پلاره جي دا روایت نقل کوي چې یوې ښځې تیرې ډبرې باندې یو زناور حلال کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم جي د دې ښځې د حلالیده په باره کې پوښتنه وشوه چې د ښځې حلاله صحیح ده چې دا پسه حلال کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فامر باکلها، د خوړلو حکم یې ورکړو چې بالکل جایز دي ښځه خپله حلاله کولی سي. دوم دلیل امام بخاري رحمت الله علیه یو تعلیق راوړی ده صحیح البخاري جلد دوم کې په صفحه 843 صفحه باندې کتاب الاضحیه کې چې امر ابو موسی رضی الله عنه بناته ان یضحین بایدیهن، چې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه صحابي د رسول کائنات صلی الله علیه وسلم هغه به خپلو لورانو ته دا حکم کاوه چې هغه خپل لاس باندې پسه حلالوي او خوري دي. لهذا کومه ښځه چې قرباني د هغې د مور خور مور او هغه په قرباني باندې پیزي حلالولی سي، افضله خبره دا ده چې خپله قرباني حلاله کړي. حالانکې په موږ او تاسې پښتنو کې دا خبره مشهوره ده چې د ښځې ذبیحه موږ او تاسې یایي چې دا ناجایزه ده، ځکه چې دا مسله داسې ناشنا غوندې ده. ما ځکه په دلیلو باندې دا خبره وکړه. ډېر خلک به د دې منلو دپاره تیار نه وي، خو ما د رسول کائنات صلی الله علیه وسلم حدیث یو تعلیق د صحابي یو حکم چې ما تاسې مخته ذکر کوی، انشاءالله العزیز هر سړی به دې حکم ته خپل سر ټیټوي، ځکه چې یو مسله موږ وارو او موږ په علم کې دا خبره نه وي، نو پکار دا ده چې بیا موږ هغه ته سر ټیټ کړو. الله دې وکړي چې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب